کسه زه کې وو چې مشران مې دلګان دي دې کسه زه کې وو چې مشران مې بې غیرته دي دې کسه زه کې وو چې اسلام آباد کې دلګان ناست دي دې کسه زه کې وو دې کسه زه کې وو چې د اسلام آباد په تخت باندې یو ډله کښېني بل دې باسي دې کسه زه کې وو چې په دمشق او په قاهره باندې یو ډله کښېني بل باسي دې کسه زه کې وو چې په ریاض ستا په سره د قرآن نه ستا په جرمني دنده کېږي ستا په سره د قرآن نه ستا په لندن دنده کېږي ستا په سره د قرآن نه ستا په پیرس دنده کېږي ویرېږه د دغه ورځې نه ای د فرانس په حکمرانه ای د امریکې حکمرانه ای د لندن حکمرانه ویرېږه د هغه ورځې نه چې لا مسلمان سره د لښکرو نه سره د دې قرآن نه دا قرآن یې په لاس کې وي او سره د دې قرآن نه دا کلمې جنډه برګه جنډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلمه پرې لیکلې شوې ده سپینه جنډه او د کلمې جنډه چې دا د عالمانو جنډه ده دا سره د دې مسلمانانو ده و انشاءالله په دنیا خدای دغه ورځ به راوایي دا ورځ به الله راولي انشاءالله دته به بل څه کې دا ټول رب ذوالجلال لیکلي دي انسان که ډېر زورور او طاقتور هم شي دغه څیز نشي بدلولی لیکن زه ملګرو ته وایم زه یم عالم سړی زما خپل مزاج دا دی شاید که زه خطا یم په دغه کې په غلطه یم د هر چا خپل مزاج وي زه ورته وایم زه چې کله د عالم سړي په باره کې واورم چې په خپل عمر شو قسم دی زما زړه درد کوي ورباندې عالم سره مرګ دغسې خوند کوي چې په خپلو وینو کې سور د الله په لاره کې دی سور شي خپل رب ته به هغه حالت کې ورشي د په وینو کې سور وي بدن یې ټوکړې ټوکړې شوی رب ذوالجلال دغه یو ژوند را کړی و هلته په وینو کې سور زمونږ عقیده د شهید به راپاڅېږي په هغه حالت کې رب ذوالجلال ورنه تپوس کوي زما د دین دپاره دې دنیا کې څه کړی و دی ورته جواب ورکړي رب ذوالجلاله دغه یو ژوند او زندګي دې را کړې وه دا مې ستا د دین دپاره قربان کړې وه رب ذوالجلاله نن هم زما بدن په وینو باندې سور دی بچې مې یتیمان پرېښی و بیبي مې کونډه پرېښې وه رب ذوالجلاله خپل هغه ژوند او زندګي خپل آرام مې پرېښی و خپل هغه ژوند خواږه مې پرېښی و رب ذوالجلاله د زمانې د ظلم او جبر خلاف مې ناره بلنده کړې وه د زمانې ظلم او جبر ګریوان ته مې لاس وراچولی و رب ذوالجلاله کله مې شپه نه وکتلې کله مې ورځ نه وکتلې رب ذوالجلاله کله مې د بچو پروا نه وکړې کله مې د ښځې پروا نه وکړې رب ذوالجلاله نن په هغه حالت کې په وینو کې سور ده تا مخې ته راغلی یم ولاړ یم قسم دی که د دې نه بله ښه موقع وي ژوند داسې همدلته ختمېدل دی تګ دی زما خپله نظریه دا ده چې سړی الله ته ورځي په ښه نمبر ورشي ورته که په ښه نمبر ورته ورشي محترمو مفتي صاحب موږ او تاسو ته یو سبق پرېښودو یقینا دغه ژوند د جهد مسلسل نه عبارت و منډې ترلې شپه ورځ او د اخري کلونو کې د روژې کې ما سره څو ملګرو رابطه وکړه ټایم اخیستو ما ورته ویل روژې کې خو زما ترتیب دا دی زه خپلې ضلعې نه بهر نه وځم خپله ضلع کې ما هغه ځایونو ته ځم چې خاص ملګري مې روژې کې ما پل پروګرامونه بل کړي دي او یقینا د اکثرو مقررینو همدغسې وو یو مفتي صاحب و چې هغه سوات ته هم رسېدو لکې مروت ته هم رسېدو روژې په خوله باندې هم په دغه حالت کې دغه وخت همدومره و الله رب ذوالجلال ورنه کار اخیستل غوښتل کله انسان دنیا کې ستړی شي محترمو الله رب ذوالجلال د آرام دپاره د خپل ځان ته وواړي او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز رب ذوالجلال به د هغې استقبال کړی ورته به ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیة مرضیه فادخلي فی عبادي وادخلي رب به ورته ویلي مفتی سردار علي تا دنیا کې کړی هم وکتې تا جیل هم وکتو تا د خلکو خبرې هم واورېدې تا د خلکو مخالفتونه هم وکاته تا د خپلو پردو رویې هم وکتې اوس راځه فادخلي فی عبادي زه رب په خپله د تا استقبال کوم فادخلي فی عبادي نن زما په خاص بندګانو کې داخل شه وادخلي جنتي دا نه چې جنت ته داخل شه منم جنت ته داخله سعادت دی لیکن دا دومره لوی سعادت نه دی کم سعادت چې دا دی رب ذوالجلال به ورته انشاءالله ویلي فادخلي فی عبادي او بنده زما په خاص بندګانو کې داخل شه وادخلي جنتي او بنده زما په خاص جنت کې داخل شه انشاءالله